بسم الله الرحمن الرحیم. د ریاضي مضمون قدرمنو محصلینو او مینوالو ښه راغلاست درته وایم. ښه راغلی، خدای دې وکړي چې ښه او جوړ یاستئ. اسلام الدین شمس یم، ستاسو په خدمت کې د سوداګریزې ریاضي مضمون وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې او ستاسو د پرمختګ سبب وګرځي او خدای دې وکړي چې خسته نشئ. د سوداګریزې ریاضي تر عنوان لاندې یو ریاضي چې د په ټولي شکل د یوې د ریاضي یو جز بلل کیږي، یعنې د ریاضیاتو څخه یو جدا بحث نه دی. دا مضمون چې خاصتا ټول موضوعات په اقتصاد کې دي، یعنی څنګه کولی شو چې د ریاضي موضوعات د ریاضي د مضمون موضوعات په اقتصاد کې وکاروو، یعنی هغه موضوعات یا هغه ستونزې چې په اقتصاد کې راپورته کیږي څنګه کولی شو چې د ریاضي په واسطه هغه په اسانۍ سره حل او فصل کړو. د ریاضي مضمون د محاسبې په ډپارټمنټ کې تدریس کیږي. د محاسبې د ډپارټمنټ هغه نور مضامین لکه لوی اقتصاد او کوچنی اقتصاد، مثلا بانکداري یا په ورته شکل سنجش مصارف او نور مضامینو کې ترې فایده اخیستل کیږي، ترې ګټه اخیستل کیږي. یعنی هغه موضوعات چې په دې مضمونونو کې موجود دي هغه د تجارتي ریاضي په اساس قایم ولاړ دي. نو راځو په دویم قدم کې د سوداګریزې ریاضي مفهوم او تعریف ته، چې سوداګریزه ریاضي څه ده او کوم موضوعات تر څېړنې لاندې نیسي. سوداګریزه ریاضي د سوداګرۍ اړوند مسایلو د حل په موخه د فارمولونو، سمبولونو او ریاضیکي عملیو له کارونې څخه عبارت دی. یعنی سوداګریزه ریاضي ټول هغه موضوعات، هغه مسایل چې په تجارت یا په سوداګرۍ پورې مربوط وي، کچیرته د دغې بخشونو په اړوند کوم مسایل یا کومې ستونزې رامنځته کېدلې او هغه په نورو مسایلو د حل په نورو موضوعاتو په اساس د حل وړ نه وي، نو موږ کولی شو هغه د ریاضي د فارمولونو او تخنیکونو په واسطه حل او فصل کړو. یا په بل عبارت کې ووایو سوداګریزې ریاضي د فارمولونو، سمبولونو او ریاضیکي عملیو په مرسته د مالي، سوداګریزو او اقتصادي کارندو یا پدیدو ترمنځ اړیکې څېړي او پایلې د عددونو او ارقامو په واسطه ښکاره کوي. نو ومو ویل چې ټول هغه مسایل چې په اقتصاد کې موجود دي، په مثلا که هغه په بانکدارۍ کې دي، هغه په اقتصاد خرد کوچني اقتصاد کې دي یا لوی اقتصاد کې دي یا په نورو اقتصادي موضوعات کې دي، هغه ستونزې چې راولاړېږي کولی شو چې د ریاضي په واسطه یې حل او فصل کړو. دغه مضمون د سوداګریزې ریاضي د مضمون تر چتر لاندې مونږ کولی شو دغه موضوعات ستاسو په خدمت کې وړاندې کړو. لومړی قدم کې یا په لومړی څپرکي کې د ریاضي د بنسټونو څخه بحث کیږي په دې مضمون کې، چې لکه د تکات، جذر، نسبت، تناسب، فساد څخه. او په دوهم قدم یعنی دوهم څپرکي کې معادلات او تابعیګانې دي. او په دریم قدم کې لوګاریتم او په څلورم قدم کې مشتق او د مشتق کارونې په اقتصادي موضوعاتو کې موږ دغه موضوعات د تجارتي ریاضي د مضمون تر چتر لاندې تدریس کوو. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي او ستاسو د پرمختګ سبب شي.
لکه مخکې مو چې وویل چې د دغې فصل په لومړی قدم کې د نومي فصل په لومړی قدم کې لومړی موضوع تکت ته نو راځو تاسو ته تکت در پیژنو چې تکت څه ته وایي لکه موږ او تاسو پوهېږو چې د جمع لنډې طریقې ته ضرب وایي یا د مساوي عددونو د ضرب لنډې طریقې ته ضرب وایي د مساوي عددونو د جمع لنډې طریقې ته ضرب وایي یعنې که ولیکو چې دوه جمع دوه جمع دوه جمع دوه جمع دوه جمع دوه یا هر څومره چې ولیکو پروا نه لري نو که دا سره جمع کړو څو کېږي دوه جمع دوه څلور څلور جمع دوه شپږ شپږ جمع دوه اته اته جمع دوه لس لس جمع دوه دولس یعنی که سره جمع کړو 12 کېږي خو په دې اساس چې د جمع عملیه یوه اوږده عملیه ده او زیات وخت او زیات ځای زموږ نه نیسي نو کولی شو چې دغه د جمع عملیه د مساوي عددونو د جمع عملیه رالنډه کړو د ضرب په واسطه یعنې څو ځلې دوه په خپل ځان کې سره ضرب شوي دي شپږ ځلې یو دوه درې څلور پنځه شپږ یعنې دوه په خپل ځان کې شپږ ځلې سره ضرب شوي دي مونږ کولی شو چې دا دوه داسې ولیکو چې شپږ ضرب دوه مساوي کېږي شپږ ضرب دوه 12 یعنې اوس که وګورو موږ په کم وخت کې او په کم ځای نیولو سره کولی شول چې دغه جمله ریاضیکي جمله رالنډه کړو همدې شکل نیولی کړو نو په همدې ترتیب سره که چېرته څو مساوي عددونه د ضرب په شکل راوړل شوي وي نو د دې په خاطر چې زموږ نه زیات ځای او زیات وخت نه وي نیولی کولی شو چې د طاقت په واسطه دغه موضوعات رالنډ کړو یعنې طاقت د مساوي عددونو د ضرب لنډې طریقې ته طاقت وایي یعنې که چېرته ولیکو چې دوه ضرب دوه ضرب دوه ضرب دوه ضرب دوه ضرب دوه اوس که وګورو د دغه عددونو ضرب څو ځلې ضرب شوی دی دوه ضرب دوه څلور څلور ضرب دوه اته اته ضرب دوه شپاړس شپاړس ضرب دوه دوه دېرش دوه دېرش ضرب دوه څلور شپېته یعنې د ټولو د شپږ وارې دوه ضرب حاصل چې ده څلور شپېته کېږي د دې پر ځای چې دلته زیات ځای نیولی دی او زیات وخت زموږ نه ونیولو موږ کولی شو چې د طاقت د عملي په اساس دغه د مساوي عددونو ضرب رالنډ کړو او یوازې په دوو یا څو ریاضیکي جملو کې ولیکو یعنې مثلا څو ځلې ضرب شوی دی دوه په خپل ځان کې شپږ ځلې ضرب شوی دی نو کولی شو چې ولیکو چې دوه په توان د شپږو نو دغه د طاقت تعریف و اهمیت دی یعنی د مساوي عددونو د ضرب لنډه طریقه چې ده دې ته طاقت ویلی شو په عموم کې د طاقت عمومي شکل که مونږ در وپېژنو کې عمومي شکل ا په توان د n ده ا په توان د n ده دغه د طاقت عمومي شکل ده چې دا مکمل ا په توان د n ته مکمل مجموعې ته طاقت ویلی شو او ا ته قاعده پایه یا قاعده وایي پایه یعنی قاعده او n ته توان وایي طاقت خو مخکې تعریف شو اوس راځو دلته د طاقت په عمومي شکل کې دوه موضوعات یا دوه عددونه شامل دي چې یو طاقت رامنځته کوي یو خپله قاعده ده یا پایه ده او دویمه توان دی یا نامه ده اوس قاعده څه ته وایي عبارت له هغه عدد څخه دی چې په خپل ځان کې څو ځلې ضربېږي او یعنی دلته قاعده هغه عدد دی چې په خپل ځان کې څو ځلې ضربېږي او هغې په نتیجه کې یو ثابت عدد رامنځته کېږي او توان د ضرب کېدلو د دفعاتو شمېر بیا د توان څخه عبارت دی یعنی n د دفعاتو شمېر ښیي یعنی چې a په خپل ځان کې
څو وارې ضرب شوې ده یا څو ځلې ضرب شوې ده دغه د دفعاتو شمیر بیا موږ او تاسو په ان سره ښودلی شو چې دغه ته بیا توان وایو مثلا که دلته ووایو چې ا په توان د ان مفهوم څه دی ا په توان د ان مفهوم دا دی چې د ا په خپل ځان کې څو ان ځله ضرب شوې ده یعنې ا ضرب ا ضرب ا ضرب ا او نقطه نقطه ضرب ا یعنی تقریبا دا ان ځله ضرب شوې ده ان ځله یعنی دغه ان ځله د دفعاتو شمېر ښکاره کوي چې ته توان ویل کېږي او دا ا چې په خپل ځان کې څو ځلې ضرب شوې ده دغې ته بیا قاعده ویلی شو نو لکه څنګه چې مخکې مو ویل چې تکات د مساوي عددونو د ضرب لنډې طریقې ته تکات وایي یعنی لکه په دې شکل نو کولی شو تکات په مختلفو موضوعاتو کې تر بحث لاندې ونیسو یا د تکات د موضوعاتو څخه استفاده وکړو چې مثلا په راتلونکي کې موږ او تاسو کولی شو د تکات څخه د ضرب د مساوي عددونو ضرب د دې په اساس را لنډ کړو کولی شو چې مثلا د علمي روش یا د علمي میتود کې ترې استفاده وکړو نو دغه موضوعات چې دغه تکات تر بحث لاندې نیسي په تجارت کې دغه مسایل وو راځو د تکات قواعدو ته د تکات قواعد د تکات قواعد هغه څه یا هغه اصول یا هغه قوانین چې د هغې په اساس موږ یوه ریاضیکي مسله یا یوه ریاضیکي ستونزه حلوو دغه ته د تکات قواعد ویل کېږي یعنې هغه مسایل چې په تکات پورې اړوند وي موږ کولی شو د تکات د قواعدو په اساس یې رالنډ کړو نو موږ د تکات د قواعدو چې تر لاندې کولی شو چې موږ شپږ اوه اته قواعد تر بحث لاندې ونیسو په لومړی قدم کې لومړۍ قاعده چې ده د توان لرونکو عددونو د ضرب په عملیه کې کولی شو چې لاندې درې حالتونه تر بحث لاندې ونیسو لومړی الف حالت ته راځو یعنی لومړی قاعده چې وکړو لومړی قاعده ته شرط لاندې موږ ته درې حالتونه په نظر کې یو الف حالت دی یو ب حالت دی یو جیم حالت دی چې دا درې حالتونه به انشاءالله موږ په تاسو په راتلونکي درس کې تر بحث لاندې ونیسو خدای دې وکړي چې درس مو ښه زده کړی وي او ستاسو د ستړیا سبب نه وي شوی او خدای دې وکړي چې تاسو ترې ګټه اخیستې وي او په راتلونکي کې درته ښه وخت او خوږ ژوند د الله په امان